ثم المجاز عند ابي حنيفه خلف عن الحقيقه في حق اللفظ. دا خبره اتفاقی ده چې مجاز دا خلف ته حقیقت ده. خلف نه نائب خو پس ثابتي مجاز دا خلیفہ نائب ده. نائب کې قاعده ده چې دا پس ثابتي چې اصل نه، یعنی چې فوات دی حقیقی معنی وي، چې حقیقی معنی فوت کیږي عمل په متعذری، چونکه هغه اصل ده. یا پس به مجاز متعینی، چې کدا خلیفہ ده کنه نائب ده، نائب خو پس معتبریږي چې اصل فوت کیږي. نو چې کله معنی د حقیقت متعذری بیا به عمل په مجاز کیږي. بل دا ده چې مجاز به پس ثابتېږي چې د اصل تصور ممکنی. یو دا چې اصل سره تصور ممکن نه چې حقیقت ده، یا خو مجاز نه ده، ځکه مجاز خو نائب ده. نائب خو مناب غواړي اصل، نو چې اصل تصور قدر وي چې دلته اصل دغه ده، یو پس مجاز ثابتېږي. چې تصور نه بیا مجاز نه ثابتېږي. بل دا خبره ده چې حقیقت مجاز دا صفات لفظ دي، یعنی حقیقت لفظ ته وایي چې مستعمل په معنا اصلي کې، او مجاز لفظ ته وایي چې مستعمل په معنا غیر اصلي کې. اوس امام صاحب فرمایي چې دا مجاز څه ده؟ دا د اصل او د حقیقت خلیفہ ده، خو په تکلم کې. لکه ته وایي هذا اسد، دا رجل شجاع پاره وایي. یو شجاع سړی کې ته استعمال هذا اسد، نو دا هذا اسد چې ته مجازي معنا کې مستعمل ہے چې شجاع ده، دا خلیفہ ده، نائب ده. د هذا اسدنا خو چې هیکل مخصوص کې استعمال کې، هیکل معنا شخص مخصوص، هغه خاص تشخص د منظري چې کوم خاص تشخص ده اته هیکل وایي. نو هذا اسد چې ته مجاز کې استعمال ہے چې رجل شجاع ده، دا خلیفہ ده، نائب ده. د محض تکلم د دغه عبارت نه چې هذا اسد خل الهیکل المخصوص، چې خاص شکل پر استعمال ہے چې منظره ده. دا امام سے مذہب ده. نو امام سے مذہب دا ده چې مجاز خلیفہ دی حقیقت ته خو په عبارت کې بے ده دینا چې دا خلیفہ ده په حکم کې. حکم کې نه ده خلیفہ، بلکې صرف په لفظ کې خلیفہ ده. حکم معنا څه ده؟ دلته حکم شجاعت ده. یعنی دا څه نه چې دا رجل شجاع دا اسد چې ته په شجاع رجل کې استعمال ہے، دا خلیفہ ده. دا هذا اسدنا چې په هیکل مخصوص کې استعمال ہے په اعتبار د لفظ سره، نه په اعتبار د حکم سره. چې دلته حکم څه ده چې شجاعت ده، حکم دې نه خیر ده، خو چې لفظي خلافت وي. نو اوس لفظي خلافت مطلب څه شو؟ لفظي خلافت مطلب دا شو چې د مجاز الفاظ صحیح، ترکیب صحیح، مبتدا خبر ترکیب صحیح وي، الفاظ صحیح وي، معنی صحیح وي، لغوي معنی. دا مجاز من حيث اللفظ دغه ده چې الفاظ ته کې مبتدا خبر، دا رنګه معنی لغوي صحیح وي، بس دا مجاز ده په تکلم کې. دا خلیفہ دی حقیقت ده من حيث اللفظ. اگر کا حکم نہیں مشترک، صرف لفظی مطابقت معتبر ہے. دا دے وئی امام ابو حنیفہ سے فرمائی، او دو دا سے وئی چې نا دا مجاز خلیفہ دا حقیقت نا خو په اثبات شجاعت کې. لکه تو وایه چې هذا اسد رجل شجاع پاره، دا خلیفہ ده هذا اسد للهیکل المخصوص، خو په اثبات ته شجاعت کې.
چې هذا اسد رجل شجاع کې شجاعت ته لکه څنګه چې په اسد کې شجاعت ته چې حقیقي معنا ده نو دو داسې وایي امام محمد صاحب یوسف صاحب چې دا خلافت مجاز حقیقت نه دا په معنا کې ده او په اثبات ته شجاعت کې ده خالی الفاظو کې نیابت نشته چې ته وایي چې مجاز مبتدا خبر ټکی اگر که حکم کې شرکت نه چې شجاعت ده بلکې حکم کې به وي دا خلافت معنا ده په مجاز کې دا حقیقت نه نو مقصود پنځه صاحبینو باندې ان امام محمد سے امام یوسف سے باندې حکم مقاصدونه ده صرف نفس عبارت و مقاصدونه نه ده خلافت اصالت دا په مقصود کې ثابتېږي چې معنا ده نه په الفاظو کې ثابتېږي دو داسې وایي لہذا مجاز به پس خلیفه حقیقت نه چې حقیقت کې امکانی چې حقیقت کې امکانی بیا اشتراک په حکم کې راتلی شي چې حقیقت کې سره امکان نه بیا خو اشتراک په حکم کې نشته چې مجاز حکم او د حقیقت حکم کې شرکت پیدا شي دا نشي کېدای ځکه چې حقیقت سره ممکن نه ده بیا صاحبه ایمان سے پنځ کېدای شي ځکه چې مجاز خلیفه د حقیقت نه په عبارت کې چې عبارت ته مجاز صحیح وي نو هذا اسد وای مراد ته رجل شجاع اگر که شجاعت کې شرکت نه خدا هذا اسد الخلیفہ ده هذا اسد چې په استعمال کې په هیکل مخصوص کې دا غیر خلیفہ ده اگر که حکم کې شرکت نه لہذا دا ضروری نه ده مجاز پر چې حقیقت ته ممکن نه دی ممکن ځکه زه مجاز ته خلیفہ په لفظ کې وایم حقیقت ته نه ممکن او دو وایي چې نه اشتراک په حکم کې ده او دا مجاز چې خلیفہ د حقیقت نه په حکم کې ده نو چې په حکم کې نو حقیقت په ممکني کله سره ممکن نه محالي یا متعذري بیا حکم کې شرکت نه راغی بیا مجاز خلیفہ د حقیقت نه ده دا دو وایي دې متعلق اوس تفریق کوي تفریق داسې کوي چې سره خپل غلام ته وایي هغه دنه مشر یو کال دا غلام ته وایي چې هذا ابني دا ما زوی ده اوس ابن خپل معنا کې حقیقت ده اما مجاز د په ایتک کې اوس هذا ابني نه با ایتک ته ځکه نه بځي امام صاحب وایي ټیک ته تلا شي کنه ځکه هذا ابني لفظ په اعتبار ټیک ده هذا مبتدا ابني خبر معنا یې صحیح ده معنا خو محال نه ده هذا ابني دا ما زوی ده نو مجاز تصویر کوای شي هی تک تا حریت تا چې دا حر شي یعنی ای آزاد شي مجاز تصویر وش صاحبان وای چې نه دانش کېدای ځکه هاذا ابني چې خلیفہ ده حقیقت نه چې تیبن په ایت کې استعماله ادا خلیفہ حقیقت نه ده چې حقیقي زوی ده دا خو پسه کېدای شي چې په حکم کې شرکت کنه او حکم کې شرکت پسه کېدای شي چې حقیقت خو ممکني عدالت حقیقت سره ممکن نه ده چې دا تاسو شي تا خدا سړی ته ویل دي چې دا نه مشر ده نو حقیقت سره امکان نشته چې دا تا حقیقي زوی شي دی امکان نشته ولې تا نه مشر ده نو چې حقیقي زوی نشي کېده حقیقت ممکن نه ده سقط المجاز اوس مجاز ساکت ده ایتک نه ثابتېږي فصار الكلام لغوا کلام لغو شو ځکه حقیقت یې نشته چې حقیقت نشته منتفی ده ولې دا تا زوی نشي کېدای چې دا متعذر ده محال ده حقیقت نه ده ممکن نو مجاز ساکت شو ځکه مجاز خو خلیفہ ده حکم نه چې حکم خو وي عدالت حکم ممکن نه ده بیا د حقیقت چې دا تا حقیقي زوی شي نو چې حکم ممکن نه ده حقیقت ممکن نه ده په اعتبار د حکم سره نو هاذا ابني نشي مجاز کېدای هیڅ تک نه هذا صار الكلام لغوا کلام لغوش امام صاحب فرمایي جنرال خلیفہ ده کنه ځکه هذا ابني په اعتبار د لفظ ټیک ده مبتدا خبر اما نه لغوي ټیک ده چې هذا ابني لغوي معنی خو صحیح ده
لغوي معنی خو الفاظ سره تعلق لري دا چې کنزل نه ده کنه هاذا ابني لغوي معنی ټیک ده ها خو دې کې استحاله راغله د وای جمر خارج نه هغه خارج ده چې دا ته یو کال مشر ده نو څنګه ته د ابني وای او دا ته غلام ده بیا ته څنګه ابني ورته وای نو استحاله امر خارج نه راغله ده چې دا ته مشر ده او دا ته غلام ده خارج له وجه نه استحاله راغله خپل لفظي معنی خو ټیک ته هاذا ابني او مبتدا خبر ټیک دي لہذا دا خلیفہ دا حقیقت دا هاذا ابن خلیفہ دا مجاز نه لہذا هاذا ابن دي چې ویلا نو دا مجاز نه کنایه ده مجاز یې تکتا نو دا سړی آزاد ځکه لفظي نیابت ټیک ده اگر که اشتراک په حکم کې نشته ځکه حقیقت ممکن نه ده بیا په اشتراک په حکم کې څنګه راځي اخو پس چې حقیقت پر حکم ہے مجاز پر حکم ہے بے بے اشتراک فی الحکم عدل حقیقت حکم ممکنات نہ ده لہذا سکت المجاز مجاز ساکت سے نو حقیقت ساکت هم مجاز ساکت صار الکلام لغون پنځ امام یوسف صاحب امام محمد سے امام سے وای دا ټیک ده دا هاذا ابن مبتدا خبر ټیک دي معنی لغوی ټیک ده لہذا دا نائب ده حقیقت نه حقیقت څه ده چې دا موضوع ده مجاز څه ده هی تک ځکه مملک ذا رحم محرم منه اوته کاله یو سړی چې د زی محرم مالک شي نو په د ازادیږي نو دا کنایه ازادي نه ده نو دا ټیک ته دا مجاز اگر کا حقیقت ممکنات نه ده خو من حيث لفظ خو ټیک ده امانه لغوی ټیک ده استحاله چې راغله د لوی د امر خارج نه هغه امر خارجي چې ده هغه ده چې دا خو تاسو زوی ده بیا په واقع کې چې په هغه دا خو تا غلام ده په واقع کې تا نه مشر ده دغه له وجه نه استحاله راغلی ده چې هاذا ابن په حقیقت کې نشي استعمال ده لہذا دا ساکت ته نو مجاز ساکت ته چې تکتا دا ګورئ ثم المجاز عند ابي حنیفه یا مجاز پني دي ما سے باندې خلف نه حقیقت دا بدل دا نائب دا حقیقت نه فیا کې لفظ ته په اعتبار د لفظ سره ان په اعتبار تلفظ سره بس چې تلفظ ټیکی دی مجاز مبتدا خبر پکې ټیکی ترکیبی ټیکی بدلی مبدل منه وغیرہ دا ټیکی پیدا ټیک تکل ویندو ما خلف ان الحقیقت اپنی صاحبانو دا خلیفہ نائب دا حقیقت نه فیکل حکم په اعتبار د حکم سره یعنی حکم د مجاز خلیفہ دا یعنی دا عبارت په اعتبار د حکم سره چې واخلي دا خلیفہ دا د عبارت نه په اعتبار د حکم سره چې حقیقت دا عبارت په اعتبار د حکم ځکه حقیقت مجاز خو صفات ته لفظ دي عبارت په اعتبار د حکم دا خلیفہ ده د عبارت نه په اعتبار د حکم هغه حقیقت ته د اول مجاز ده خلفنا لحقیقت دا خلیفہ ده حقیقت نه فیاکل حکم په اعتبار د حکم سره ای حکم ان حکم حکم مجاز خلیفہ ده د حکم د حقیقت نه خو چون کې حقیقت مجاز خو د الفاظ او صفات دي یعنی لفظ په اعتبار د حکم سره چې واخلې دا خلیفہ ده د لفظ نه په اعتبار د حکم چې هغه حقیقت هغه دا اول مجاز ده حتى لو كانت الحقيقة ممكنة في نفسها إلا أنه امتنع العمل بها لماني يصار إلى المجاز ده دي تفريد حتى لو كانت الحقيقة ده دي صاحبين په مذهب تفريد چونکه دو خدا شرط مګني چې مجاز خلیفہ ده په اعتبار د حکم سره د حکم د حقیقت نه حقیقت په ممکن کنه چې د خلیفہ حکم نه ګرځي حقیقت په ممکنات نه کنه چې ممکنات نه وی به بده خلیفہ ګرځي چې حقیقت حکم له سره وینه خدا کو ممتنعات نشه به بچنګ مجاز خلیفہ ګرځي چې اصل نشته نو لغوه ګرځي کلام ذکر ویلا حتی لو كانت الحقيقة ممكنة في نفسها حقیقت په اعتبار د ذات سره ممکن وو نو چې په اعتبار د ذات سره ممکن نو وقوع راتلای شي نو شتا چې شی ممکني وقوع راتلای شي دغه امکان څه وای چې وقوع نه محال نه راځي نو چې شی ممکني وقوع راتلای شي چې وقوع رااله نو موجود شي حقیقت نو مجاز ته خلیفہ ګرځي الا انه امتنع العمل بیا مگر دومره چې منع عمل بیا په دې حقیقت باندې لمانی یو معنی الوجنه اشار الى المجاز مجاز ته بغل زی چې خلیفہ ده و الا صار الكلام لغوا حقل سره حقیقت ممکن نه به کلام لغو شي
حقیقت لغوه شو نو مجاز لغوه شو ځکه مجاز خو حریفه ده په اعتبار د حکم سره هغه پاسه چې اصل حقیقت حکم خو ممکناتو نه چې آن نشته نو خو رد شو مجاز هم رد شو و این دو اشار الى المجاز ایمان سے مذهب دادا چې سویر به کیا مجاز ده یعنی مجاز به عمل کیا و این لم تكن الحقیقت ممکنه فی نفسها اگر کا حقیقت ممکن په اعتبار د ذات سره نه وي خو لفظا نیابتی لفظ په اعتبار مجاز ټکی مبتدا خبری ټکی ترکیب صحیح فعل فاعل صحیح نو چې صحیح شنو مجاز پر وجود راغی و ان لم تكن الحقیقت ممکنه و ان یشار الى المجاز مجاز تبذی خو چې د حقیقت الفاظ ترکیب ټکی و ان لم تكن الحقیقت ممکنه فی نفسها اگر کا حقیقت نہیں ممکن په اعتبار د نفس ذات خو ترکیب له اثر خو ټکی مثال اذا قال لعبدی مثال دادا چې سره وای بعبد غلام ته او اکبر سن منه اده مشری یو کال ددنه مولانا مشری چې وای هاذا ابني دا مقوله ده کاله لا اشار الى المجاز عندهما دا کلام لغو ده حریت نه ثابتېږي ایتک نه ثابتېږي سر باندې کېږي مجاز ته عندهما پنځه صاحبانه ولې د استحاله الحقیقت حقیقت ما حال دلته وي یا مو د غلام د تانه مشر ده چې مشر ده تانه نو څنګه وای چې هاذا ابني نو حقیقت ممکن نه دلته چې حقیقت نه ممکن سکت المجاز مجاز ساکت ده چې تک نه دا کنایه کې او دا استعاره ای تک پاره دا ساکت ده ځکه چې مجاز خو فرض حقیقت ده چې حقیقت له سره نه ممتنعات نه به مجاز باندې څنګه عمل کوي مجاز پر وجود نشي راتلای لا اشاره الى المجاز مجاز ته بسویر نه کیندوما پنیر صاحبانو استعاله الحقیقت ځکه حقیقت محل ده ویندو پنیر دی امام سے اشاره الى المجاز مجاز ته بسویر کیا ولی لفظ پیدا کو ٹھیک تھا حقیقت مبتدا خبر ٹھیک تھی اشاره الى المجاز پنیر دی امام سے سویر کیږي ګرځي به مجاز ته مجاز به عمل کیا اگر کا حقیقت ممکنات نه ده خو ترکیب خو ٹھیک تھا حتی یو تکلاب دو حتی چې دا غلام بازار شي بنا په صحت المجاز مجاز ٹھیک تا کنه چې مجاز ٹھیک ته نو هاذا ابني دا مجاز څه دی ټک نه نو بس غلام آزاد کته حقیقت نه څنګه مجاز باندې عمل کوي حقیقت وکنه په اعتبار د لفظ خو ترکیب خو ټیک وو معنی لغوي ټیک وو نو حقیقت وو چې وو لہذا سر مجاز ته ټیک شو چې مجاز ته سر ټیک شو نو کته ورته دی هاذا ابني دا مجاز دی تک نو آزاد وعلى هذا يخرج الحكم في قولي له عليه ألف أو على هذا الجدار وقول عبدي أو حماري هر خجي تا وعلى هذا يخرج ادي تفريق متعلق دا خبره کوي یعنی دا د ثمره د اختلاف ده ثمره د اختلاف دا ده چې یو وی لفظ کې نیابت صحیح ده بل وی حکم کې نیابت صحیح ده یو وی چې معنی نه ده ضروري بل وی صاحبان چې نه معنا د حقیقت په ممکنه وي بل وی چې نه بس لفظ الفاظ ټکی به مجاز څنګه صحیح ده حقیقت نه بل وی چې نه مجاز خو مجاز په حکم کې ده نو حقیقت په ممکنات نه وي چې په حکم کې ده ته مجاز ګرځي حقیقت خو ممکنه کنه حکم د حقیقت خو ممکنه یو پس مجاز ته دی امام څه وایي چې نه دی ممکن بس خالی لفظ شي ټکی مبتدا خبر ترکیب د حقیقت ټکی به مجاز تفسیر کوي شي دې اختلاف متعلق ثمره د اختلاف باندې ثمره د اختلاف دا ده یو سره دا څه وایي فلان کی ته اشاره کوي چې له علی الف او علی هذا الجدار دا یو عبارت ده دا څه وایي له علی الف او علی هذا الجدار د په ما باندې زر درهم دي مثلا یا په دغه دیوال د په ما زر درهم دي یا په دغه دیوال تجدار باندې دا عبارت ویل یا دا څه ویل عبدي او حمار هور اما غلام یا ما حمار هور ده دا عبارت ویل اوس راشه د چې دا څه ویل چې له علی الف او علی هذا الجدار دلته چې د اقرار وکړ په الف باندې دا یو کله علی التعین ځکه او راوړی او خراجی لپاره تردید معنی عدم تعین
تحقق وی دی حکم خو محل نه متعین چې محل نه متعین نو هر یو کېدای شي دا مطلب دی تردید نو د تردید وکړه چې له علی الف او علی هذا الجدار اقرار وکړه چې د په ما 1000 روپۍ دي یا په دغه دیوال نو د اقرار وکړه په او سره په ځان باندې اقرار وکړه خو اقرار وکړه خو علی سبیل التردید او راوړې تردید وکړه تردید څه معنا یعنی دا حکم مردد ک بدل را بدل ک ځان ته نسبت وکړه جدار ته نسبت وکړه دې ته تردید وایي چې حکم بدل را بدل ک یعنی ځان ته نسبت وکړه جدار ته نسبت وکړه نو دلته دې اقرار وکړه علی سبیل التردید اقرار وکړه علی سبیل عدم التعین تعین نه وکړه التعین چې نه وکړه د خپل اقرار نو اوس د دې اقرار مطلب څه شو مطلب دا شو چې تعین نه وکړه محل دی اقرار هر یو کېدای شي لا التعین محل دی اقرار هر یو کېدای شي لا التعین محل دی اقرار ځان کېدای شي او محل دی اقرار جدار کېدای شي چې جدار باندې زر دی یا په ما باندې زر دی نو ګوره د سړي اقرار وکړه سبیل التردید تردید معنا لا التعین لا التعین دا معنا چې محل نه کوم متعین ځان یاد کا او جدار یاد کا محل کې تعین نه وک ادم تعین د محل مستلزم د دې لره چې هر یو کېدای شي ادم تعین د محل مستلزم د لره چې هر یو محل کېدای شي نو ځان محل ک د زرو جدار محل ک د زرو اجدار خو محل د زرو روپو نه نو کلام لغوه شو حقیقت ممکن نشه چې حقیقت نشه ممکن ځکه چې جدار نه د محل د اقرار چې تی اقرار د زر روپو په جدار کې کته دوه اقرار کړه دا په سبیل تردید سره تردید څه معنا تردید معنا دا چې هر یو کېدای شي لا لا سبیل التعین یو هر یو کېدای شي خو متعین نه دا ورپاره نو تردید معنا عدم تعین چې تعین نه عدم تعین دا معنا چې هر یو محل کېدای شي چې هر یو محل کېدای شي نو د اقرار پر محل ځانم ک اقرار پر محل جدارم ک اجدار خو محل دی اقرار نه ده اوبه خو اقرار نه ده جدار خو زیروخ نه ده چې پیسې دی په دمان نو جدار نه ده محل دی اقرار نو اقرار لا علی التعین لغوه شو ځکه اقرار لا علی التعین کې خو هر یو محل دی اقرار کېدای دا معنا وا اقرار لا علی التعین کې هر یو محل کېدای دا محل د زرو کېدای اجدار کېدای نو اقرار لا علی التعین کې هر یو محل کېدای جدارم کېدای اجدار خو ټیک نه ده نو اقرار لا علی التعین ټیک نشه نو چې اقرار لا علی التعین ټیک نشه نو دا کلام لغوه شو په مذهب د صاحبانو امام شوی دا ترکیب ټیک ده له علی الف او علی هذا الجدار مبتدا خبر فروغ دی لہذا دین خلافت صحیح ده مجاز چې له علی الف او علی هذا الجدار دا خلیفہ د عبارت اقرار نه بس اقرار ټیک ته کنه د دین دین اقرار په ځان وک چې ما باندې دین ستاره دا اقرار په ځان وک نو له علی الف او علی هذا الجدار دا خلیفہ شه دا عبارت دا دین نه یعنی دین مجاز ده دین اقرار صحیح ده ځکه حقیقت عبارت صحیح ده نو چې د حقیقت عبارت صحیح ده نو مجاز دینه ټیک شو دین په ځان باندې لازمول دا ټیک شو صاحبان وایي چې نه عبارت معنا خو ټیک ته لفظي معنا خو ټیک ته الفاظ ټیک دي خو حکم غلط ده کنه ځکه حکم د اقرار لا علی التعین اقرار لا علی التعین معنا دا ده چې هر یو محل کېدای شي اجدار خو محل نشي کېدای لہذا اقرار غلط شو حقیقت غلط شو چې حقیقت غلط شو ممتنع ده نو مجاز ته سر ټیک نشه چې هغه دین لازمول دي په خپل ځان